نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون صدق الله العظيم سورة النحل سور لسم پارا یو پنځوستم نمبر آیت دی په مخکې آیتونو کې د مشرکانو کافرانو د شرک تردید او د عذاب وعید بیان شو. اوس په دې آیتونو کې الله پاک تردید د شرک کوي او دلائل د خپل وحدانیت ذکر کوي. الله رب العالمین په مخکې آیاتونو کې دا او فرمایل چې تاسو ما سره شریکان مه جوړوئ. په دې ځای کې الله پاک فرمایي چې ما سره یو هم شریک مه جوړوئ. په دنیا کې بعضې کافران خدایان دوه مني، یو خدای د خیر مني او بل خدای د شر مني. د خیر خدای ته یزدان وي او د شر خدای ته اهرمن وي. چې د سم کارونو کم خدای دی د هغه نوم د دوی په نس یزدان دی، او د بدو کارونه چې کم خدای دی فرض کړی دی د هغې نوم اهرمن دی. نو خدایان یې دوه جوړ کړي. په کافرانو کې کم خدایان د کافرانو دوه دي، نور د کافرانو ډیر ډیر خدایان دي. نو الله پاک فرمایي چې ما سره یو هم شریک مه جوړوئ. او دلائل د وحدانیت په دې باندې الله پاک ذکر کوي چې دا ټول نظام بادشاہ زیم، چې د نظام بادشاہ یوازې الله دی، نو بیا د شریک فایده نشته. الله رب العالمین د تمام نظام خالق او مالک او بادشاہ دی. نو چې هر څه الله پاک پیدا کړی دی او بادشاہ یې دی، نو بل خدای بیا کار څه پاتې شو، د بل خدای بیا ضرورت څه پاتې شو. دا خو بې ضرورت شو. نو دا خدای دا دویم چې چا فرض کړی دی هغه بس کار کړی دی. ځکه د خدای چې کوم ذمہداري ده او د خدای چې کوم کار ده هغه خالقیت، مالکیت او د نظام بادشاهي ده، هغه یوازې د رب العالمین ده. دې کې ورسره بل څوک ملګری نشته. نو که هر څومره خدایان څوک جوړوي دا کار عبث دی، دې کې فایده نشته. ځکه خدای څه دپاره دې فرض کړی دی چې نه پکې خیر شته چې خیر دی له ورکړي، او نه د شر مالک تی چې شر دی نه لري کی. نو دا خدای جوړ کړی څه دپاره؟ اسې ځان ستړی کي ورته سجدې لګي. نو الله جل شانه فرمایي چې د دې ځمکې اسمان دا تمام نظام زما دی، دا تمام دنیا نظام ما ته محتاج دی، دا زما عبادت کوي. نو چې دا ټول نظام او مخلوق د الله عبادت کوي او بادشاہ یم الله دی، نو دا نور خدایان دا خلک سره لټي. نو مشرک دا بے وقوف او کمقل دی. ځکه بے وقوف او کمقل دی ته وایي چې دی په فایده او نقصان خپل نه پوهېږي. نو دی په خپله فایده نه پوهېږي. ځکه دا خدایان د څه له فرض کړي دي؟ وایي دا به زما په کار راځي، او الله فرمایي چې د سره پکې فایده شته نه، نو په کار به دې څه راشي؟ نو چې په کار دې نه راځي او بې فایدې اوسیس پسې ځان ستړی کې دنیا و آخرت ځان له ضایع کې، نو دا کمقل او بې وقوفان دي. بیا الله جل شانه د دې مشرک طبیعت ذکر کوي. دا مشرکان هم داسې نه دي چې بس صرف خپل خدایان مني او بس. د مشرک طبیعت دا دی که په نعمت او په خوشحالو کې نو الله نه مني، الله ته آواز نه کوي، د الله نه غواړي، د الله عبادت نه کوي. خو که کله په تکلیف راشي نو بیا آواز خپل نور خدایانو ته نه کوي، بیا صرف یو الله ته آواز کوي. نو دوست دونه بې وقوف دي. په سخته کې چې کوم خدای په کار راځي نو په نرمه کې هغه نه مني، او په سخته کې چې کوم خدای په کار نه راځي نو په نرمه کې هغې ته ځان ستړی کوي.
د دې دا طبیعت د مشرکانو دام د کم عقلتوب او د بې وقوفۍ دی په وخت د تکلیف کې الله ته آواز کوي نو چې رب العالمین ته تکلیف لري کې بیا خپل خدایانو پسې شي نو دا بې وقوفان دي د دې مشرکانو عقیده هم دا ده چې دا نظام د تکلیف د راحت ورکوونکي یو الله دی نو بیا د عبادت ولې کوي د نور خدایانو نو دا بې وقوفان دي الله جل شانه دي کافرانو ته سره د کفر دا مهلت ولې ورکړي سره دي چې کافر کفر هم کوي دا الله پاک دشمنیم کوي او بیا هم الله جل شانه مهلت ورکړي ولې الله پاک به عالم او خبر نه دی الله جل شانه فرمایي چې ما دې له مهلت ورکړي چې دې د دنیا د نعمتونو فایده واخلي او انجام به بیا دې تصور الله جل شانه دې ته مهلت ورکړي د دې لپاره چې تاسو به څومره کفر کوئ او بیا الله جل شانه د مشرکانو بعض اعمال ذکر کړي دا مشرکان چې دي الله جل شانه په رزق کې خپل رزق خاص کوي او هغه د خپل خدایانو په نوم باندې خاص کوي لکه مخکې په سورۃ الانعام کې تیر شوی دی مشرکانو به چې کله فصل سغلا وغیره وشوله دا به درې ځایه یو ځای به د خپل ځان کړه یو ځای به د خپل خدایانو کړه او یو ځای به د رب العالمین کړه د رب العالمین به چې کوم حصہ دی ګرځولې وه هغه به په داسې اندازه کې ساتله که د نورو خدایانو په حصه کې به کمې راغی نو د الله پاک د هغه چې کوم حصه به یې ګرځول د هغې نه به یې پوره کړه او بیا به وي د الله دې ته ضرورت نشته نو چې ضرورت نشته ستاسو د خدایانو ضرورت ته نو الله پاک فرمایي چې دې خدایانو خو څه کړي نه دي او دې د هغې په نوم باندې رزق هغې دپاره خاص کړي حالانکه خالق او رازق د تمام نظام الله دی نو دې دا رزق د نور خدایانو ته ولې خاص کړي بل الله جل شانه د حرامو حرامونکي او د حلالو حلالونکي الله دی او د دې مشرکانو طبیعت دا دی چې د دې بوتانو په نوم به د خپل طرف نه څیز حرام لکه خپل اوښان به پرېښودل وایي دا د فلانکي خدای په نوم باندې موږ حرام د خپل طرف نه به حرام مردار بشو بیا به خوړو وایي دا زمونږ دی خدای حلال کړی دی نو نسبت به دغې بوتانو ته کوو نو مردار به خوړو چې کوم په خپله مړ شي هغه به خوړو او چې کوم به ژوندي حلالو هغه به پرېښودي دا د پلانکي بوت په نوم موږ پرېښي دي دا ځکه موږ دې نه فایده نه الو دا د دې خدای دی نو الله پاک فرمایي چې پیدا کړي دوی نه دي څنګه د دې خدایانو په نوم پرېږدي الله پاک فرمایي وایي قسم دې زما چې زه به خامخا دې نه تپوس کوم او بیا الله جل شانه د دې مشرکان یو قباحت بل ذکر کوي چې دې مشرکان الله جل شانه د پاره لوریانې ګرځولي بنی خزاعه او بنی کنانه څخه خلک داسې چې هغوی به وي فرشتې د الله پاک لوریانې نعوذ بالله نو الله جل شانه فرمایي چې دوی د خپل ځان دپاره په لوریانو شرمېږي او زما دپاره یادوي چې فرشتې لوریانې دي نو ځان دپاره هغه څه غواړي چې کومې خوښې دي او چې کومې خوښې نه دي نه زما دپاره یادوي دا خو ډېر بېوقوفان دي او د دې خپل معمول دا دی که کله دې مشرکانو ته خوشخبري میلو شي چې لور دې وشوله د ډېر زیات خفګان نه دي تک تور روزي او د غم نه پړسېدلي او د خلکو نه پټېږي د وجې د دې نه چې هسې ماته څوک زیرې رانه کړي چې ستا لور شوې او بیا دوی څه کوي یا یې دا ساتي سره د بېعزتۍ او یا یې ژوندی په ځمکه کې ښخه کړي د لوریانو په پیدایښت باندې د مکې مشرکان هم خفه کېدل د خفګان وجوهات دو یو وجه د دې مشرکانو د خفګان په لوریانو دا وه چې دوی وي دا لور د تاوان نه ده او زوی د ګټې دی لور به موږ له سوکي او ګټه خو موږ له ټول زوی کوي د هغې د وجې نه په لور باندې خفه دویمه وجه به یې دا وه چې دې مشرکانو به وي چې دا لور سبا زموږ ګټه شي نو دا خو پردي کور ته ځي نو دا بیا د بل د کور زینت جوړېږي نو دا خو زموږ دپاره غټه بېعزتي ده چې زموږ د کور نه څوک لور بوځي او د بل سړي د کور زینت جوړ شي دې مشرکانو به د دې وجې نه په لوریانو باندې خفه کېدل بل دې مشرکانو خو به جنګونه کول
نو دی به وی چې زوی خو د جنگ د پاره تکړه دي او زنانه خو جنگ نشي کولی نو په دې وجه باندې به د کافرانو په لوریانو زیرو باندې خفه کېدل. نن زموږ د مسلمانانو حالم تقریبا داسې چې لور کله پیدا شي هغې باندې پروګرام نه کوي، نه پې عقیقه کوي او نه پې د چا مبارکباد قبلوي او نه چاته زیر ورکوي، او چې کله زوی وشي نو بیا ځان په ټیلیفونونو ستړي او شپه ورځ لګیا وي، کله ته ویډیو کوي زوی داسې شو کله داسې شو، نو د زوی په باره کې خوشحالي او د لور په باره کې خفګان دا رواج او طریقه د مکې د مشرکانو ده. الله پاک دې زموږ د مسلمانانو نه دا رواج وباسي. که چېرې لوریانې بدې وي الله جل شانه با امام الانبیاء علیه السلام له نه ورکول. د نبي علیه السلام څلور لوریانې وي او ټولې غټې او زامن ماشوموالي کې درې واړه وفات شوي، نو که لور بده وه نبي علیه السلام له به الله ورکړې وه. نه لوره بده نه ده، لور دا رحمت دی، د دې ښه تربیت پکار دی. الله جل شانه دې موږ مسلمانان د مشرکانو رواجونو نه وباسي. نو فرمایي وقال الله او الله پاک لا تتخذوا تاسو منسي الهين خدایان اثنين دوا انما هو اله واحد یقینا الله پاک یو خدای دی ایای فرحبون پس خاص زمان او یریږي وله ما فی السماوات والارض خاص الله پاک د پاره مخلوقات چې پزمکه کې دی او پاسمانونو کې دی او پزمکو کې دی د اختیار وله الدین واسبا او خاص د الله پاک د پاره تابعداري پر اخذ او همیشه ده. افغیر الله تتقون غیر د الله پاک نه تاسو یریږئ وما بكم من نعمت او سجدي پتا سو باندې نعمت د الله پاک فمن الله پس دا د الله د طرف نه دي. ثم اذا كشف الضر ثم اذا مسكم الضر بیا هر کله چې ورسیږي تاسو ته بیماری یا تکلیف فالیه تجأرون پس دی الله پاک د تاسو بیا چغې وهئ. ثم اذا كشف الضر عنكم بیا هر کله چې الله پاک لري کې ستاسو نه تکلیف اذا فريق منكم بربهم يشركون ناګهانا یو ډله ستاسو د الله پاک سره شریکان لټي ليكفر انجام یې دا چې دې کفر کی بما پاغ نعمتونو اخینم چې مونږ ورکړي کیتا فتمتعوا پس تاسو پیدا واخلي د ژوند دنیا نا فسوف تعلمون پس زرد چې تاسو په پیشي په خپل انجام باندې ويجعلون دا مشرکان ګرځوي لما دا خدایانو د پاره لا يعلمون چې دوی نه پیږي نصیبا حساب مما دا غمال نرزقنام چې مونږ ورکړي دوی ته تالله قسم په الله لتسألن خامخابه تپوس کولی شي تاسو نه اما کنتم تفترون دا غصب بارکه چې تاسو د الله په بارکه دروغ جوړوي ويجعلون دا مشرکان ګرځوي لله د الله د پر البنات لریان سبحان پاک د الله پاک د بچونه ولهم ما یشتهون او د دوی مشرکان د پاره غسر چې دوی غواړي نظامن واذا بشر احدهم او هر کله چې خوش خبری ملو شي د مشرکان یو د دوی تابع انصاف د لور په پیدایش باندې ذل وجهه مسودا او ګرځي د دوی مقتطور مسودا متغیر یا تکتور وهو کظیم او دی دغم نټک او پرسیدلی یتوارا من القوم دی پټیږي د قومنا من سوء ما بشر بی د بد هغه چیز خوشخبری ملاویږي د تپاغه باندې ایمسکو ایدی بی ساری دی لور لرا علا هون پس پکوالی فزلت باندې ام یدسو فی التراب یا بدی خخیدی لور لرا پخورو کی الا ساء ما يحكمون خبر دا ډیر بدلاغه فیصله چې دوی کوي چې ځان د پاره ځامن او د الله د پاره لوریان للذین لا خلق د پاره لا یؤمنون بالاخره چې ایمان نه لري په آخرت باندې مثل السوء ډیر بد مثال ولله المثل الاعلى خاص د الله پاک د پاره اوچت مثالونه وهو العزيز الحكيم او د الله پاک غالب او حکمت والا ذات واخذ الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام